زما رونو الله په خپل اعلان کوي ما به یا الله تا ویلی دي ما نه دي ویلي تا په خپل کتاب کې ویلی دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخښنه غواړي نو زه یې بخم نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخښنه هم غواړو نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کوي زما ورو او الله دونه خوشحالیږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لوی بزرګ هم تیر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اسکل نو ګورم به سره هغه سخت طبیعته مو سخت مزاجه مو و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شرابو بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شرابو بوتل ورسره دی د هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې وی کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاہ په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې در راواغېسته صادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډل او په دې زړه کې وی چې الله اوس راته معافي وکړې نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړی ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی زه په خپله ولیدم بل چا خو نیم نه دی هغه په خپله ولیدم هغه دی را روان دی او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېر شو وځېږه لکه څه کوې دی ورسره پېږي دغسې لاسونه یې لچي څه دي در سره څه نشته اعتراف کې دی سري صادر دی جی صادر کې سري جی بوتل دی پکې بوتل کې سري پی دی پکې جی اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جالي اوس غریب پی دی پکې نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په صادر کې بندوي وی جی ګرم دی که نه ګرم دی نو ماتې صادر ته وکړی یو خایا نو هغې غریب هغه صادر اوس لاس یې اړه چې صادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی دروغ مې لا بیل وی چې پی دی پکې چې صادر یې سینګ کولاو که او بوتل ته یې ګوته کړې ډس شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبېدل پی ته وبېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې ووالې داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي سړی هم حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل یخ پخ شراب و او دا خو واقعي په دې بوتل کې اوس پی دی و لوخړې کوي او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې شراب ولیدل یخ پخ دا څه شی دی کله کې د مټونه وایي وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدې هغه شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولي او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی دا ولې سړی ورته وایي صاحب معافي به چې رښتیا لویم وی بلکل معافي خو رښتیا لوایم وی دا ما دقه یهودي کره شراب واغېستل یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم زما دې توبه بیا به شرابو له ګوتې یو نسم شراب څکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ مې درته وي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې صادر دې تو کړی نو دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل ستا حیا الله وساتله نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پیم یو سیال بیدون کې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بیدون کې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چا کړی چې دا لوخړې ته خېږي دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي د توبه انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله حیا راولي اوږد حدیث د نبي علیه السلام مبارک په بخاري شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي
او حدیث پاک کی راضی